حضرت عیسی علیہ السلام یو قبر خوا کې تیر شو، نو خدای پاک هغه ته دا ښکاره کړه چې د قبر والا باندې عذاب دی. دې ته کشف قبور ویل کېږي. د قبرونو هغه حالت کله کله خدای پاک د خپلو بندګانو، خاصو بندګانو ته ښکاره کړي. قبر والا باندې عذاب دی که عذاب پې نه دی، دغه حالت خدای پاک کله د خاصو بندګانو ته ښکاره کړي، پیغمبرانو ته، اولیاء الله ته. دینم دا معلومیږي چې دا به نه چې زما غونتی دی، زمونږ او ستاسو غونتی نه. پیغمبرانی لیکن شک نشته بشري هغه، خو هغه د نور مخلوق نه د خپل امت نه افضل او بهتري. نو د یو قبر هغه حالت ورته خدای ښکاره کړو چې هغه سړي باندې عذاب و. بیا چې څه وخت پس عیسی علیه السلام واپس راتلو، نو بیا د هغه قبر والا نه خدای عذاب پورته کړی. نو عیسی علیه السلام د خدای پاک نه تپوس وکړو چې خدای دا څه راز دی، اوم دا قبرو ما ته دا ښکاره کړه چې په هغه باندې عذاب و. اوس چې د هغه طرف نه رالمه، نو د ده دغه حالت دې م راله ښکاره کړو چې اوس پې عذاب نشته دی. دا څه وجه ده؟ نو خدای پاک ورته وفرمایل چې د دې سړي زوی و، هغه نن استاد سره بسم الله الرحمن الرحیم وی، بسم الله الرحمن الرحیم دغه وی. نو دا هغه بسم الله الرحمن الرحیم د برکته مې د دې سړي نه عذاب پورته کړو. وی ما دا نه غوښته چې د یو سړي زوی دی د ځمکې د پاسه زما نوم اخلي، رحمان دی راته وی، رحیم دی راته وی، رحمانیت او رحیمیت دی ذکر کوي، او ځمکه کې دننه د هغه سړی ز عذاب کې مبتلا کما. نو ما د سړي د هغه زوی د هغه بسم الله د وجه نه د ده نه هغه عذاب پورته کړو. نو دې نه معلومه شو چې د سامن هغه عبادت شي د هغې هغه ثوابونه الله تعالی د هغې هغه مور او پلار ته رسوي. بلکې که اولاد دا ونه موي چې ما د عبادت ثواب مور پلار ته وبخلو، او مې ورته خدای رسوي، ځکه چې دغې ته صدقه جاریه ویل کېږي. که زوی دا ونه وایي چې ما دا کم ختم وکړو د دې ثواب ما خپل پلار ته بخلی دی، نو او مې ورته خدای پاک هغه پلار ته ثواب بخي رسوي ورته الله تعالی.